بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم مخکینا خبر را روانه وه د دې چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی. هغې باندې څه بعضې خبرې ذکر کړې. دې ځای نه د هغه د عبدیت نور دلایل پیش کوي په بل انداز باندې. عیسی علیہ السلام ګوره دا هغه خلکو کې دی چې الله غوره کړی، نو یو انتخاب کوونکی دی، یو منتخب کړی شوی دی. یو ته منتخب وی بل ته منتخب وی، دا د یو بل نه غیري، دا به جدایي، دا یو نشي کېدی چې هم دې منتخبي هم دې منتخبي. بل ورپسې خبره به دا کوي چې هغه په ذریت کې دی، په اولاد کې دی، مخلوق دی. نو یو طرف ته خالق دی او بل طرف ته مخلوق دی. دارنګې د هغه د نکاح تذکره کوي. عمران دی، د عمران ښځه ده، د هغې په اولاد کې مریم الله رب العزت پیدا کړه، او بیا د مریم په اولاد کې هغې له عیسی علیه السلام ورکو، او هغې بې پلاره ورکو. دا یې اوښو د خلکو ته چې الله قادر دی. دا خبره دې څوک نه کوي چې دا خو یوه طریقه ده، په دې طریقې باندې دا خلک څوک پیدا کېږي او څه مړه کېږي. نه، دا اصل قدرت د الله دی. د عیسی علیه السلام د پیدایش ابتدا هغه د دې ځای نه کوي چې دا ګوره په اطوارو باندې راغلی. آدم علیه السلام الله پیدا کړی و، د هغه نه وروسته نوح علیه السلام راغی، بیا ابراهیم علیه السلام راغی، نو د هغه اولاد راغله. نور پسې عمران دی، نو د هغه اولاد دا نسل در نسل دا را روان دي را روان دي. نو آخر کې د مریم علیه السلام الله پیدا کړه، او د هغې په اولاد کې عیسی علیہ السلام الله پیدا کو. نو دا چې په دغسې طریقې باندې راغلی، نو دا خو الہ نشي کېدی. الہ په اطوارو باندې نه راځي. نو دا په هغه خلکو باندې رد دی چې څوک وایي عیسی علیہ السلام الہ دی یا ابن الله دی. نو دا خبرې د هغې غلطي دي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. یقینا الله غوره کړلی آدم علیه السلام او نوح علیه السلام او آل ابراهیم لرا او آل عمران لرا علی العالمین، په عالم باندې. یو آل عمران هغه عمران دی، ورپسې وروستو امرأة عمران وی. د یو عمران او د بل عمران په منځ کې وی 1300 کاله فاصله ده. د موسی علیہ السلام د پلار نو هم عمرانو، او دلته کې یو عمران دا دی چې دا د مریم د پلار نوم دی.
نو آدم علیہ السلام دا عیسی علیہ السلام دا ګوره په اولاد کې راغله، مخلوق دی او دا په اطوارو باندې راغله. ذریتم بعضها من بعض، دا اولادو بعضی د دې د بعضی، یا دا مخلوق دی بعض د دې د بعضونه الله پیدا کړلی. ذریتن بعضی وی دا نسل دی، بعضی اصل دی، نسل دی بعضی د دې د بعضونه. والله سمیع علیم، الله دی اوریدونکې پوها. آدم علیہ السلام چې نه خو چا په اولاد کې نه خو اصل لیکن اصل آدم علیہ السلام دی. بیا نوح علیہ السلام اصل دی. بیا رستو خلقو د پاره ابراهیم علیہ السلام دی، او دی بل د نور د پاره عمران دی. نو دا اصلو بعض د دې د بعضونه. نو آدم علیہ السلام چې ګوري هغه د ټولو اصل دی. نو داغه په اولاد کې نوح علیہ السلام راغله. نو د ابراهیم علیہ السلام او داغه د اولاد په باره کې مقابله کې چې ګوره نور خلق ګوره نوح علیہ السلام اصل دی. نو دا یو نکده نور پسې هغه بل بره نکده، نو هغه ور پسې بل خرب بره دی. نو آدم علیہ السلام د ټول نه اخیرنه بره هغه نکده چې هغه نه اخواته بیا څوک نشتی. ذریتم بعضها من بعض والله سمیع علیم، الله دی اوریدونکې پوها. اذ قالت امرات رب عمران ربی انی نظرت لك ما فی بطنی، کله چې وی خزی د عمران ربی ای زما رب انی نظرت لك، یقینا ما نظر من لستا د پاره ما فی بطنی، هغه چې زما په خېټه کې دی محررن آزاد. فتقبل منی، نو زمانه قبول کې. خزه د عمران نو د مریم علیہ السلام داغي پلارو. رستو بل ذکی وی ابنت عمران سورۃ تحریم کی وی مریم سوگوا د عمران لوروا. نو اذ قالت امرات عمران، کله چې وی خزه د عمران رب انی نظرت لك، یا لا ما نظر من لستا د پاره ما فی بطنی، اجز ما په خېټه کې دی محررن آزاد. آزاد به د مشاغل د دنیا نه، د دنیا کار کسب بنا کوي، خالص د دین کار بکئی. فتقبل منی، نو قبول کې زمانہ. انک انت السمیع العلیم، یقینا ته اوریدونکې پوا، اوریدونکې یا لا اوریدونکې تی، قبلونکې تی، عالم تی، بل څوک نشتی. عیسی علیہ السلام نیاوا هغه دا خبره کوي انک انت السمیع العلیم، یقینا ته اوریدونکې پوا. فلما وضعتها، کله چې ویزه غولا اغیل رجینای. وز د دین د پاره یو سړی وباسي، د دین د خدمت د پاره، د دین د کار د پاره خو الک وباسي. نو د دین دا خیالو چې دا چې پیدا شي نو دا به الکی، نو منگ به د دین د پاره وقف کو، د دین کار بکی او د دنیا کارونه باندې کوي. دا سینه چې آزاد، یو آزاد او غلام اجدا شي، دا خو آزاد دی. نه آزاد وي د دنیا د مشغلونه، د دنیا د کارونو، دین ته وزګاری. فلما وضعتها، کله چې وزګه ولا غیر جینای. قالت ربی انی وضعتها انثى، یا الله ما هو وزګه ولا دی لره جینای. او جینای خدا کار نشي کوله، امامتی نشي کوله، بانګ نشي ویله، نور سکار نشي کوله، د دین خدمت هغه نشي کوله څنګه چې سړی کولای شي. اگر چې د دین خدمت هغه زنانم کولای شي، ډېر په خپل انداز باندې کولای شي، خو چې کوي ځان دې ته وزګار کی. او دغه یو ویل کېږي نیم امت د کورونو کې ناسته، دا به څوک پوه کوي؟ هغې د پوه کول دپاره زنانه پکار دي، سړي نشي پوه کولی. وی یا الله ما خو وزېږوله دې لره جینۍ، دا د افسوس د وجې نه وایي، دا نه چې الله له خبر وکړي چې الله موږ خو دا خو جینۍ پیدا شوه. والله اعلم بما وضعت، والله ښه پوه دی په هغه څه چې دې کوم زېږولي. ولیس الذکر کالانثی، او نه دی نارینه په شان د دې زنانه.
دیل چې کم لور ورکړی شي دا جنې ورکړی شي دا نو عام نارینه د دې په شانتي نه دي. عام طور باندې خبره داسې کېږي چې ښځه د سړي په شانتي نه وي، لیکن دلته کې دا وایي د مریم علیه السلام په باره کې چې دیله چې کومه جنې ورکړی شوي ده چې دغه مریم ده دا د عامو دا عام نارینه چې دی هغه هم د دې په شانتي نشي کېدی، دا د عامو نارینهو نه هم غوره ده. مطلب دا وإني سمیتها مریم، یقینا نوم کېښود ما د دې مریم، وإني أعیذها بک، او یقینا دا ما په پناه کې درکړه ستا، وذریتها او د دې اولاد من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه، چې د شیطان تسلط، د شیطان اغوا، د شیطان زور هغه په دې باندې نه چلیږي. یا الله نو د دې به حفاظت تکې د شیطان نه به ته ساتي. فتقبلها ربها بقبول حسن، نو قبول کړه دې لرا رب د دې بقبول حسن په خولي قبل ولو سره، وانبتها نباتا حسنا، او لو یکړه په لو یولو خيستو سره په خولي طریقې باندې لو یکړه تربیت یې کو د دې په خولي تربیت کولو سره. وکفلها زکریا، او کفالت کو د دې زکریا علیه السلام. نو دا په لږ وخت کې لوی شو. بعض خلک یو خبره کوي خو هغه خبره خنخ کاری. عام خلک هغه چې په ست طریقې باندې لویږي ناغه دا په یو ورځ کې دومره لویدل لکه د میاشتې مقدار، دا خبره لګړي بیا زیاتیږي، یا بعضې د کال مقدار نو بیا ښځې ورانیږي. نه، الله زر لوی کړه او ښکلی تربیت یې د هغې وکړو. وکفلها زکریا، او کفالت وکړو د هغې زکریا علیه السلام. کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر کله چې داخل شو په دې باندې زکریا علیه السلام عبادت خانې ته، بالا خانه ده، عبادت خانه ده، یو محراب دی. زمونږ په دې دور کې دا محرابونه دي، دا پخوا د تابعینو ته تابعینو په دور کې دا نو، صحابو په دور کې دا نو. بیا دا رستو دا جوړ کړی شو دا یو نښه وګرځولی شو د جومات، او بیا د دې نه پیژنګلو کولی کېږي د قبلې، قبله دې طرف ته ده. دارنګې د دې نه پیژنګلو کولی کېږي د منځ، چې امام به په منځ کې ولاړي، د سب کسر او بر سر د دواړو منځ ناغه معلومیږي په دغه سره. مخکې جدا طریقې وي، لیکن وس داخله چې کوم په محرابونو باندې لګیا دي څومره خرچې کوي، هغه ډېر زیاتې کوي. نو محراب مخکې دور کې دا و عبادت خانه و، دا به کمره و. عام طور باندې د دې کمره کې د دې کمرې کې به امام پاتې کېدو، امام به کېناسته پاسېدو، نو هغه به راووت نو په دې دروازه کې به ودرېد، نو دروازې نه بهر نو کله کله سجده وې په عبادت خانه کې دننه راتله، دروازې نه دننه. دیو جنا علماء لیکلیو چې محراب کې دننه به سړی نه ودرېږي، بلکې کم از کم خپې به بهري ولاړ بهري سجده دننه کوي، خیر دی. چې ټول بهري نو زیات ښه ده. وجد عندها رزقان، دا کمره وه، د هغه کمره د زکریا علیه السلام. دا وی اشرف موزن فی المجلس، مجلس کې چې کوم خز دی هغې ته محراب وي. ایو محراب ویل کېږي د جنگ ځای ته. نو دلته کې د جنگ ځای مطلب د شیطان سره جنگ دی دې ځای کې، مولا لګیا د شیطان سره جنگ کوي. وجد عندها رزقا، وی موندو د هغې سره ناشنا رزق، ناشنا رزق دی، بے موسم رزق دی، بے موسم میوې دي. قال یا مریم انا لک هذا، نو زکریا علیہ السلام ته اے مریم دا ستا د پاره د کم ځای نه راغله؟ قالت ومن عند الله، ناغوی دا د الله د طرفنا، د الله طرف نه بل څه ظاهري سبب نشته دی، کمرې ته بل څوک نه راځي، الله را لېږلی دقسې
بے سبب را لګل چا ذریعہ هم نه جوړ کړي ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب یقینا الله رزق ورکړي چاله چې غواړي به حسابا بغیر د سبب نه رزق ورکړي څه سبب نه کله چې عیسی علیہ السلام پیدا کېدو نالته کې سورۃ مریم کې راځي چالته کې کجوره ونه وا دا کجوره دی ونی لا وټک ورکوا تا ته کجوره پخیره غوزي هغه ناشنا رزق دلته کې ناشنا رزق دی چې هغه په هغه وخت کې موسم داغي نه او رزق ملاويږي دا نه کور ته څوک راځي نه راتون کې څوک نشته راوړو څوک نشته او دلته کې رزق پروت ده ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب یقینا الله رزق ورګي چاله چې واړي به حسابا هنالک دعا زکریا ربه نو په دغه ځای کې دعا وکړه زکریا علیہ السلام د خپل ربنا قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه ويا الله راکی مال د خپل طرفنا اولاد پاکیزه انك سميع الدعاء یقینا ته اوریدون کې ته قبلون کې د دعا د دعاګانو قبلون کې ته یا الله نو زما دا دعا قبول کړي سورۃ مریم کې برازي زکریا علیہ السلام دعا کړل نو دلته کې دا دعا کړل رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء سورۃ انبیاء کې برازي رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين یا الله ما یواز مفرد مال او بهترین وارث را کی کار چلون کې را کی نو سورۃ مریم کې بیا دا تفصیل کړي یا الله اډو کې مې کمزورې شي دي ستر کې مې سپینواله خورشه وشتال راس شیبا بډاواله سپینواله په کې خورشه بډا شوم او خزم هم شنډه دا نهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا یا الله مال او کار چلون کې راګي چې زما دا کار وچلي اني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقره فهب لي من لدنك وليا نو دا سی یو کار چلون کې مال راګي چې هغه ما دا کار وچلي دانش زما چې پیسې پاتې کیږي مال دولت پاتې کیږي جیدات پاتې کیږي هغه بوالي نه انبیاء علیهم السلام چې سب پریدین هغه صدقې بیا وان الانبیاء لم يورثوا دینار ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذ واخذ بحظ وافر انبیاء علیهم السلام نه چې سب پاتې کیږي نه بیا د خلکو د پاره صدقې اباځي خبري بیا رستو نور خلک باغینا نور مغلطی فائدې اخلي دا حدیث راغله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې بازي کسان رالو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم د میراث مطالبه کول چې موږ میراث کې حصہ راکړي هغه ته هغه چې سدي هغه صدقه دي هغه به په هغه طریقې باندې چلوم کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چلولو بعضی باغونه فدق وغیرہ باغونه هغه بارکیم دا خبري بعضی د دې زمانه کې شیعاګانو دا اعتراض کوي او علی رضی دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زیاته کړو میراث نو ور کړه میراث ملاویږي نه نو چې میراث کې حصہ کې دې شو نو هغه ور کړی و خو میراث کې حصہ نه و دا نه علی رضی الله تعالی عنہ دا بیا هغه استولینا دا نه بل اعتراض پیدام راضی چې کله علی رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو نو په هغه وخت کې دغه شیخ موجود ګناه پاک حال باندې پروتو داغه چې کوم آمدن براته هغه په دی باندې ویشل کېدا ناغه بیا تقسیم کړه وای کنه نه تقسیم کړه هغه میراث په طریقې باندې تقسیم کړه نه دي هم اق شانتی او هغه خلکو ته رساو کم چې داغه غلب راتلا کم چې دانه راتلم داغه آمدنی راتلا اوی تقسیم ولا دلته یو خبره بازی نور خلک هر ځای کې د آیات نه خلک ځان له استدلال کوي ځان خپل مقصد تی اخلي دلته کې مریم علیه السلام دا ځان یو د الله یو ولیه ده نو بعضی خلک وی عیسی زکریا علیه السلام چې کله راغی د دې ولیه خواله نو آلته کې دعا وکړم دعا قبليږي تاسو د قبرونو زیارت لزین او آلته کې د ولی په قبر سره خوا کې ودرېږي نو دعا کوي نو خ قبليږي نو دا خلک شرک طرف ته بیاي
ورو هغه ترتیب دی چې دلته کې الله نه قبلې نو الته کې زیالته قبليږي. دلته کې خبره کې خبر محراب د چاو، عبادت خانه د چاوا، کور د چاو، اخلاق خبره کې ور لراله د کور مېرمن شوي. مریم خو سوالی راغل دلته کې د سره پات کیږي، د زکریا علیه السلام سره پات کیږي. بل زکریا علیه السلام په نکاح کې د دې مریم ترور وا، اخلاق خبره کې یا ترور یا مور کړه. نو ترور او مور دا یو بل ته نږدې یو شی دی. نو دې کفالت الته کې شوی دی زکریا علیه السلام په کور کې. دا کور عبادت خانه د زکریا علیه السلام وا. زکریا علیه السلام دعا کړل، نو دلته هم کړل، بیا هم کړل، مخکې هم کړل، بار بار دعا کړل. زکریا علیه السلام یو خیال داو چې الله رب العزت بدغه عمران له زوی ورکی او هغه زوی بیا دا کار چلی. الته کې هغه هم تمقت شو، جا خبر خپل شان شو. نو بیا دعا کوي رب هب لی من لدنک ذریه طیبه، یا الله مال نیک اولاد راکې، نیک او پاکیزه اولاد راکې چې دا کار وچلی. الله رب العزت دعا قبول کړه. ډېر زمانہ بعد وی دعا قبول شو. بعضی وی د زکریا علیہ السلام عمر 100 کالو او د خزی عمر لسکم 100 کالو. مفسرین لیکي بعضی نور قرآن حدیث خبره نه ده، تاریخی خبره ده. وی دغسې زکریا علیہ السلام عمر دومره حد ته رسېدلی و. الله رب العزت ولا یحیی علیہ السلام زوی په دغه وخت کې ورکړلی. فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب. هنالك دعا زکریا ربه. دې ځای بیا ان شاء الله وایو، ټیم دغه کې زیاتې. ان الله اصطفى آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. یقینا الله ورکړل آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام او آل ابراهيم او آل عمران على العالمين په عالم باندې. ذریتم بعض وامین بعض دا اولاد و بعض د دې د بعضو، یا دا اصل و بعض د دې د بعضو. والله سمیع علیم، الله دې اوریدونکې پوها. اذ قالت امرأة عمران ربی انی نظرت لك ما فی بطنی. کله چې وی خزی د عمران یا الله ما نظر منل ما فی بطنی، نظر منل استاد پاره ستا په نوم باندې د هغه سوچ زما په خېټه کې دی، هغه به آزاد دي د مشاغلو د دنیا نه. فتقبل منی، نو زمانه قبول کې هغه به خالص د دین کار کوي. انک انت السمیع العلیم، یقینا ته اوریدونکې پوها. فلما وضعتها، کله او چې وزه ګول هغه لره جنې، قالت ربی انی وضعتها انثى، ویا الله ما هو زه ګول دی لره جنې، والله اعلم ما وضعت، الله خپویږي په اسمان چې دې کوم زه ګوللی. وليس الذکر کالانثى، او نه ده هغه نارینه چې دې طلب کاو پشان د هغه زنانه چې دې له ورکړې شوی. وإني سميتها مريم، یقینا نوم کې خود ما د دې مریم. وإني اعوذها بك، او یقینا ما په پناه کې درکړه داستا و ذریت او د دې اولاد من الشیطان الرجیم، د شیطان رټلی شوی نه. فتقبلها ربها بقبول حسن، نو قبول کړه الله هغه لرا په رب داغه په قبولو خيستو سره. و انبتها نباتا حسنا، او لو یکړه په لو خيستو سره، یا تربیت یو کو داغه په تربیت خيستو سره. وکفلها زکریا، او کفالت کو داغه زکریا علیہ السلام. کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر کله چې داخل شو باغې باندې زکریا علیہ السلام عبادت خانه تا، وجد عندها رزقا، وی مند داغه سره ناشنا رزق. قال یا مریم، وی مریم ان لک هذا، کم زو د استاد پارا. قالت هو من عند الله، ودایت الله طرفنا. ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، یقینا الله رزق ورګي چاله چې واړي به حسابا. دلته یو بل خبره، هغه خو ولیه وا. نو دا د ولیه کرامت ته، د ولی کرامت ته، کرامت د ولی حق ده. سوچ دې انکار کوي نو د حق نه انکار کوي. لیکن بعض خلک هغه رسی نو بل طرف ته رسی. د ولی کرامت نو علماء زمونږ لیکلي چې الکرامات او کرامات الاولیاء بدار الدنیا، د ولی کرامت چې هغه په دنیا کې په اخر بیا چې کله دنیا نه رخصت شي بیا نه یا خبر اخلاص شي.
دویمه خبر دا کرامت چی نو دا کرامت ته یک معجزه ده، دا اصل کار د الله دی، ښکار کیږي په لاس د یو ولی بزرگ باندې یا په لاس د پیغمبر باندې. نو پیغمبر هغه ته چوي نو معجزه وته، یو ولی بزرگ سړی نو هغه ته بیا کرامت وي. او کله چې یو ناشنا کار ښکار کیږي د عام بی دینه سړی نه، هغه ته بیا سحر او جادو وي. او چې د ولی تابعدار د قرآن او د سنتي داغه د لاس یو کار ښکار شي نو هغه ته کرامت وي. نو کرامت صحیح دی چلی د ولی کرامت حق دی په داري دنیا کې. دا نه زمونږ علماء لیکلي یجب علی الولی اخفاء کرامته، په سړی باندې په ولی باندې دا لازم دی چې خپل کرامت به پټ ساتي، خپل کرامتونه خپل خلکو د بیانې چې با داس چل کو داس چل میو کو. دا نه خلک خوبونه یې نه خوبونه به نه بیانې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید، بعض نور اولیاء کرام یې بزرگان یې بل سینی نو دا د کرامت په شکل باندې دا به خلکو ته نه بیانې. خوب دې نو استاد پاره دی، بس دا نه دا ته منبر باندې کې نه بیانوي، خلکو ته زیب باندې لګیا ډنډوره خوراکا ما خوب لیدل، پیغمبر می په خوب کې لیدل، پلان کې په خوب کې لیدل. نه دا خبره ځان سره پزړه کې دن نو ساته، خلکو ته مو بیانوا، خلکو ته مو نه. زموږ بعضی خلک هغه ځان ولی او نیک ثابتول غواړي، خلکو ته ځان خودل غواړي. نو ما پیغمبر په خوب کې لیدل، سو کوئی ما پلان کې لیدل، سوک سوی لګیا دا خوبونه خلکو ته بیانې، قصې د خوبونو کوي. نو خوب هغه یو کله بشارتي، کله یو ذریعہ د تسلی د اطمینانی، خود خپل ځان د پاره د بل چا پاره نه. چې ما خوب لیدل لکه ته دومره ستا جامې دی او دا کم سړی چې مړ شوی د هغه جامې وي، د هغه پیزار د هغه ګړۍ وه، د پلان کې وډینګې دا مال راکړه، نو خبره ورانیږي، بل چا باندې نه لازمیږي. دا ما خوب لیدل ته دومره 1000 روپۍ راواخلې او د مولا له دې ورکړي یا پلان کې له ورکړه، دا بل چا باندې نه لازمیږي. خوبونو خبر دي چې ته ګرځ جدا پیسې ورکوه. نور ډېر شی قصې په دې کې خلکو کړلي. نو په کار دا دی چې ولی بزرگ هغه به خپل کرامت پټ ساتي، خلکو ته بیانې نه، چا ته پته ولګي نو هم خلکو ته نه بیانې. ځکه دې نه ډنډوره خورېږي، بل څه شی دې نه جوړېږي، شرک طرف ته خبر راځي. بس ځان په دقه ځای باندې غلی کول پکار دی، وادي ورېدو بس په قرار کېنه، بس ځان سره زړه کې وساته. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.